تر اوسه پورې چې په دغه کشتۍ کې څومره خلک وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه خلکو ذموار دغه حکمرانان دي، کم چې تیر شوي دي، کم چې موجوده دي، ځکه چې دې د خپل مفاد دپاره دغه ملک دومره غرق و تباه کو چې دغه ملک اوس په قرضو کې، په مهنګایۍ کې ډېر په بوره حال باندې دی، او د دې د وجې دا خلک د دې ملک نه تلل غواړي بل ملک ته. او څومره چې دا خلک شهیدان شول، دی به کم ارمانونه ځان سره یوړل هغه دنیا ته. دی به کور کې ویلي چې مورې زه به تا له بنګړي راوړم، مورې زه به تا حج له بوځم، مورې زه به تا عمرې له بوځم. خو افسوس چې دغه کمې ارادې وې دا ټولې تس نه شوې، او اوبو یوړې، اوبو له وکړې. اوس دغه ارادې، دغه وعدې دا به بیا په هغه دنیا پوره کوي. او بدقسمتي دومره بدقسمتي چې د یو کور پکې 3 سکرو ریال دام پکې لاړل، اوبو یوړل او اوبو ډوب کړل. په دغه کور به څنګه جړا وي، څومره غم به پې وي، څومره درد پې ورکړي، دا به څنګه هېرېږي. دا ما او تا ته پته نه لګي، ما او تا خو بس ووایي چې افسوس دا وګوره حادثه راغله، دا چې په کم کور کې دا حادثه راغله، دغه کور ته ورتګ وکړه، ته د دې احوال معلوم کا، بیا به تا ته پته ولګي چې څومره بوره حالات دي د دغه ځای. 3 رونه په یو ځای، او مرګ هم بیا داسې د اوبو مرګ، یعنې وایي د ټولو نه سخت ترین مرګ چې کوم دی هغه د اوبو دی او د اور دی. په دغه اوبو کې به ته څنګه ساه ختلي وي. او دام پکې وویل شول چې دغلته څومره خلک شهیدان شوي دي، دا بالکل د شناخت نه وتې دي، شناخت یې نه کېږي. دومره سخت مرګ الله دې موږ ټول ته وساتي. او په دغه حادثه کې یو انکشاف دام شوی دی چې په دې کې د دې حادثې نه مخکې د اوبو د لاسه، د اوبو د تندې لاسه 9 کسان دا د اوبو د لاسه شهیدان شوي دي. او دغه خلکو ویل چې یاره موږ له په ټوله ورځ په 24 غنټې کې صرف یو ټایم به روټۍ میلاوي ده. نو د دغه خلکو سره ډېر زیات ظلم کېږي. او بل زه تاسو عوامو ته وایم په غلا باندې ولې ځئ؟ څه ضرورت دی په غلا باندې ځئ؟ په دغه ملک کې ځان ته وړوکې شانتې روزګار روان کوي، کباړ خرڅوئ، یو وړوکې دکان چپس او اټې کولاو کوي، انشاءالله چې دا به درله بهتره وي. او الله پاک برته پکې خیر او برکت اچوي. په دې ملک پاکستان کې تاسو وګورئ په زرګو، په لکو، په کروڑو خلک دغه روزګار کوي. الله پاک رزق ورکوي، د رزق ذمواري الله پاک ورکړې ده. او کم چې خواهشات دي نو خواهشات به دباو کې، د خواهشاتو دپاره به هر یو اقدام نه اوچتې، خواهشاتو دپاره به دومره منډې ترلې نه وهي. خواهشات چې کم دي د دې نه منع شوې ده، دا د دې دنیا دپاره هم نقصان دي او د هغه دنیا دپاره هم نقصان دي. او چې بل ملک ته ځي نو نغدې پیسې چا سره نه وي، نو مجبوراً دا په غلا ځي. نو د غلا د وجې دغه مسله راغله چې دغه کشتۍ کې پاکستانیان هم وو، د نورو ملکونو هم وو، خو دا د مستۍ نه دي تللي، دا بالکل د غریبۍ نه تللي دي. او د غریبۍ په وجه ورسره دا حادثه راغلې ده چې دا زموږ ملک دپاره ډېره د افسوس خبره ده. که زموږ دا ملک په ترقۍ وي، زموږ په دې ملک کې روزګار وي، زموږ په دې ملک کې ارزاني وي، نو نن به دا حادثه زموږ وړاندې نه راتله. دغه بچي چې کم شهیدان شول، دا خاص کر د دې ذمواران، د دې قاتلان دا دغه حکمرانان دي. کم چې تیر شوي دي، کم یوم چې زموږ په ملک کې وزیر اعظم تیر شوی دی، دا زموږ د ملک د دغه خلکو قاتل دی. بل زموږ واکدارانو ته پکار دي چې کم دغه د ایجنټان دي، دا په غلا چې کم الکان د دې ملک نه بدر کوي او بل ملک ته اړوي په غلا باندې، د دې نه ښې ډېرې پیسې مو واخلي او بیا هم دا ناکام شي. دغه خلکو خلاف سخت ایکشن پکار دی. دغه خلک د دغه ځای نه ختمول پکار دي، ځکه چې دغه شانتې نور ډېر بچي روان دي او په دغه غلا په طریقې سره